نو محترمو په چا باندې یا حج فرضي یا د حج اراده او د عمره اراده لري نو بعضی کارونه داسې چې هغې باندې ځان پوهه کول پکار دي بعضی غیر ضروري کارونه مونږ وکړو په هغې باندې زموږ د نقصان میلاو شي یا بیا وروسته سړی پښیمانه وي پریشان وي چې وایي دا مونږ دا کار ولې نه وکړی لومبۍ خبره خدا ده چې الحمدلله علماء کرام چې کوم حج او عمره کړي د هغوی نه انسان مسایل زده کوي دا بهترینه خبره دا واحد یو داسې حکم دی د شریعت چې دا چا کړي نه وي نو دی پې نه پوهېږي که پوهېږي پې خو بل پې نشي پوهه کولی اکثره د کتابونو کې علماء کرامو د حج مسائل ویلي خو تر کومې پورې چې حج او عمره نه یې کړی دی پې نه پوهېږي بل پې نشي پوهه کولی دا عجیبه عمل دی نو دې وجې نه ځان پوهه کولو دپاره یا علماء کرام چې چا حج او عمره کړي د هغوی نه ځان پوهه کول پکاري که دغه نه نو تبلیغي حضرات د هغې خپل جماعتونه هغه په حاجي کیمپ کې ناست دي او حاجیانو د چل ښیي طریقه ښیي نو محترمو دا زده کول پکار دي لومبۍ خبره خدا ده چې کوم سړی حج پې فرض یا حج لځي نو لومبۍ مسله ځان دا په دې خبره پوهه کول پکار دي چې د چا حق در باندې نو لومبۍ پر دې حق ادا کا اکثر زمونږ صاحبان حج لځي حج لروانی داخله کړي خلکو ته سوال جوابونه وکړي بھئی په پلانکې ورځ به ځم حج له په پلانکې ورځ مې فلایټ دی د حج خو اکثر پې د خور حق پاتې خپلې خور له حق نی ورکړی خپل رور حق یې دباو کړي پردې پټې نیولي پردې ځمکې نیولي پردې کور نیولي پردې دکان نیولي په پردې پیسو باندې قابض شوي نو لومبۍ پردې حق دی دا به ادا کې دا دې نه دی ادا کړی او انسان وایي چې یاره زه به لاړ شم حج لا واپس به راشم او په حج باندې ګناهونه معاف کېږي دا پردي حقونه به معاف شي نو دا هسې عبث خبره ده پردي حق نه په حج معاف کېږي نه په عمره معاف کېږي تر دې پورې په جهاد هم نه معاف کېږي حدیث مبارک کې راځي جهاد چې کم کس جهاد کې شهید شي دا الله ګناهونه معاف کوي یو صحابي راغی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کې حاضری وکړه د الله د رسول نه تپوس کې د الله رسوله زه د الله په لار کې وجنګېږم مخامخ په مخامخ مخ په مخ باندې وجنګېږم لاس په لاس وجنګېږم او زه شهید شمه زما به الله ګناهونه معاف کړي دا دوانو جهان سردار جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته جواب ورکو او معاف بش ستا به غون ګناهونه الله معاف کړي الله به ستانه راضي شي چې یو څو قدمې واخیسته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دوباره آواز وکړو ای صاحبه دلته راشه راغی وی تاسو تپوس کړو دوباره وکړه وی چې ما خدا تپوس کړو وی ښه وی که ته یو پېره وجنګېږي او ته شهید شي ټوکړې ټوکړې شي بیا الله بالفرض تعالی دوباره ژوند درکړي بالفرض درکړي بیا وجنګېږي بیا ټوکړې ټوکړې شي او شهید شي د الله د رضا لپاره بیا دوباره الله تعالی ژوند درکړي ته د دین دپاره ټوکړې ټوکړې شي او شهید شي خو ستا په ذمه باندې که معمولی غونده کې پردی حقی الله دې نه بخي معمولی پردی حق زمون خپکیږي مونږ ټول په پردی حق کې داسې گیر یو چې یو کس خلاصي نشي موندی او بعضې خلکو ته پاره دا پردی حق داسي لکه په غوږ په پوزو یا په غوږ مچ ناست دی ویل وځو پروا نشته او بعضې خلکو ته پاره پردی حق داسي چې تر څو پورې ادا کړي نه د شپې ول خوب نه ورځي
پردي قرضداري موي دکاندار قرضداري د مزدورکار قرضداري چا د دیاړي مزدوري کړي دا چا د سرکار کړي دی پردي حق در باندې خپل خور د حق دی سره خپل ترور دی د حق دی سره د خزي در باندې حق دی د بچو در باندې حق دی د اولاد د زامنو د لور در باندې حق دی دا حق چې دی نه ادا کړي کته 50 پیری د الله کور ته لاړ شي دی الله نه معاف کوي دا حق په ادا کې وړمبه نړمبه خبردار پر دې حق در باندې دا غي طریقه دی کدا ادا کول ادا به کی چې بې ما باندې ستا په ما باندې حق دی بې دا والا ادا کومه او کنه دا ادا کول نه یې نشي ادا کولې به ته معاف کو تو په ما دې حقو ما تا نه زمکه نیولې دا تا نه می جیداد نیولې تا نه می کور نیولې ورور تا سره می ستا ایسه می نیولې دا د خور او د لور ایسه نیولې هغه ته وای چې معاف دي کې معاف کړي نو بیا لاړ شه محترمو لومبي پر دې حق دا ورکول پکار دي دا غینه بعد داخله کړي دا حج لذي داخله کړي سرکاري یا پرایویټي عمره او حج لذي پاسپورت سرکاري په ایرپورټ باندې ورکي حاجی کیمپ کې ورکي او دا پرایویټ والا همخ کې ورکړي د ضرورت سامان بزان سره والی کم سے کم 3 یا 4 جوړې کپڑے بهتره خبره دی چې پدې کې یو جوړه دوه خامخا نه وي بهتره ده که نه وي نه خیر دی خو نه وي پدې یو دا په کوم ورځ چې انسان د احرام نه وزګار شي احرام لري کی اختواړه کی سر کټا کی یو په هغه ورځ باندې د اختر ورځ دنو پاکه جوړه او نوې جوړه چول بهتر دي مستحب دادي یو دا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روزی ته حاضری کې په دغه ورځ باندې بهتره خبره دادا دوان جهانو سردار داغه سره ملاقات ته حاضری دا ملاقات ته ال تورزی سلام لورزی السلام علیکم یا رسول الله علیک التوی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله علیک ال دا قسم درود وی دلری نه با درود ابراهیمی یا نور درودونه وای ال ته چې حاضری وکي مدینه منوره په حدود کې دی مسجد نبوی سره نو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دی وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دا اوري محترم عارض میں دا کو چې ضروری سامان پای کې کپڑے شوي د قرنګي پیزار شو یو جوړه عام مغستی شي یو جوړه داسې پیزار چې هغه پای کې مخامخ اډو کې د پاس د خپې د غټ اډو کې چې دا پکې ښکاری ګیټه پکې ښکاری د قرنګي نور ګوډ پکاري یا بل د شیزونه ضرورت ګولې مولې استعمال لپاره التم ملاويږي خو باز وخت کې ځان سره سړی والی بهتر یلته یا ګرانی یا پټیم ملاو نشي سړی سره خپلی یا کینچ شو یا سستن تار شو ځان سره غستل خي د قرنګي د نارینه لپاره دو صادری دي یو د لنګ د پاره دی چې لاندې د لنګ وي ځان پټ کی د نامه پورې ځان پټ کی په دې نه لنګ وي نوم به پټ شي ا دې تړل د پاره یو پټه پکاري چې دا خوېږي نه باج وخت خلک یا چې غوټه کی بیا چرته منډه وي یا چر زور مورو کی هغه بیا سړی به حجاب کیږي نو بهتره دا چې سړی په کلک په پټه باندې وتړي دې خپل پټه ملاويږي او پای کې دا سامان د کې خودوم زیو نه نو بای ضروری سامان شناختی کارت شو یا پاسپورت شو یا پیسې شو دا غزه دا سړی پای کې سنبال کیږي بیا پته نه لګي نور سامان روک شي نو سړی سره فکر ډیر نه
دویم صادر د بدن د بره پټولو دپاره چې کله سړی هلته کې لومبې طواف کوي نو پای کې خو به یو اوږه ښکاره کوي او د اول نه به ځان نه غونډ لکه صادر تاو کړي دا به وکړو چې کله د هغې نه مخکې نوکان واړه کول د ضرورت نه زیات ویښته هغه دای صفایي کول لمبل او غسل کول دا مخکې وشو ځکه د الله کور ته روانې د الله کور ته حاضري کې نو پاک صفات لل پکار دي عمرې له خلک ځي یا اکثر حج له ځي نو لومبې عمرو کې بیا حج کوي حج تمتع دې ته ویل کېږي په یو سفر کې 2 کاره وکړي د عمرې نیت وکړي هلته عمره وکړي بیا د عمرې نه انسان ځان وزګار کړي احرام لري کړي د هغې نه پس بیا دوباره چې کله حج ته ورځې برابر شي اخرنۍ ورځې شي د حج ورځې به شروع شي عقل ته بیا لاړ شي د میقات نه او بیا احرام وتړي محترمو دا ضروري سامان ځان سره د ضرورت مطابق پیسې د انسان والی بیا چې روانې کې د کور نه بهتره دا سړی احرام وتړي بهتره دا ده که نه حاجي کیم یا د ایرپورټ نه هم تړلی شي ورنه د میقات آخري د دې ځای دی زموږ دپاره یا لملم ورته وایي تقریبا 2 غنټې بعد چې پاکستان نه جاز پاسي تقریبا 2 غنټې لږ بګ بعد یو میقات راځي دا د دې نه به اخوا نه وړي بغیر د احرام نه که احرام دې نه واچولی واوړې دی په داسې کس باندې دم لازمیږي دم قربانۍ ته وي دی بیا قرباني کوي دا په ده لازم کیږي ګناهګار دی که دی واوړې ده محترمو د هغې نه بعد کور د احرام وتړه یا هلته د احرام وتړه په کوم ځای کې هم چې تړي بعضې خلک په جاز کې تړي خو چونکې هلته سهولت کمی د هغه ځای د جازه کم باترومونه چې هغه ډېر محدودي تنګ غونده کي نو بیا پکې اکثر دا لباس خاکېږي پلیتېدو یری مي نو که انسان په دغه کې وتړي حاجي کیم کې حاجي یا د قرنګي ایرپورټ کې وتړي دا نور هم بهتره ده د هغې نه پس به چې کله احرام یې وتړه 2 رکعاته سنت مونځ دی دا به وکړي سنت 2 رکعاته نفل به وکړي دا سنت دي خو کټي مکروه نه یاله هغې وکړو دغه دوران د مانځه دپاره به سر پټ کړي د هغې نه پس بیا سر ښکاره کړي او روان به شي دغې نه بعد به تلبیه ووایي تلبیه چې ووي نیت به وکړي چې زه د عمرې نیت کوم یا د حج نیت کوم که صرف حج لذي ډایرکټ د حج ټیم دی نو حج نیت دی وکړي او که نه د عمرې اول نیت کوي بیا به وروسته حج کوي لا 20 ورځې پاتې دي 25 نو اول د عمرې نیت وکړي بیا به هلته دوباره بیا احرام تړي بیا به نیت کوي د حج نو محترمو بیا به دې نه پس تلبیه شروع کړي تلبیه ما ورته اورو وي په دې کې کمی او زیاتې د الفاظو کمی زیاتې دا مکروه دی په دې کې انسان کمی زیاتې وکړي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک دا به وایي 3 پیرې ویل بهتر دی یو پیره خو واجب دی چې لازمي وویل شي بیا به په ناسته په ولاړه په روانېدو چې کوم خپل کیفیت بدلی دی به دا تلبیه وایي چې راپاسېده تلبیه دې ووایي چې کله کینی تلبیه دې ووایي چې کله روانېږي تلبیه دې ووایي چې کله ودرېږي ودې وایي دغه رنګې چې څه یو نوی عمل کوي تلبیه دې پکې وایي نارینه له په تیز اواز چې دې اوري او لږ تیزي بل هم لږ واوري او زنانو له په رو اواز چې صرف زنانې واوري د زنانو احرام دا عامې کپړې دي خپلې عامې چې کومې ګنډلې کپړې دي دا دوی دپاره څه دي احرام دی د نارینهو دپاره احرام دا به ګنډلې کپړې نه اچوي چې کوم پکس څنګه چې کمیس په بدن پسې برابري داسې کپړې به نه اچوي علما کرام فرمایي اگر چې ګنډلې نه وي خو
خدا سی چې هغه پکس په بدن پسی داسې کپڑے به وینا چي دا من دي مکروه په حرامو کې د لپاره په ممنوعاتو کې راځي. نو محترم ناری زنانه د دوی لپاره څه خاص احرام نشته خو داسې کپڑے چې بدن پکې پټي. بدن زنانه او نارینه با مخ او سر به نه پټي، نارینه سر او مخ په نه پټي احرام دوران کې، او زنانه دا به صرف مخ نه پټي سر به پټي مخ په نه پټي. چونکې نن سبا د فتنې دور دی، د پردې اهتمام انتهایی لازمی دی. نو دې وجه نه علماء کرام فرمایي یو داسې ټوپې چې په سر یې واچي زنانه او مخې ته پکې چتې غونده کي او داسې پرده ورته راځوړندی، څنګه چې زنانه د پردې والا مخې ته دوه درې پردې ورته راځوړندي هغه شان دی برقه چې استعمالي هو چې په مخ پسې لګي نه کاسې په عوام واولګي خیر دی، خو مستقل به په مخ پسې کلکه نه وي داسې اچول پکار دی. په نن دور کې اکثر مونږ هلته حاضري کړې ده الله دې قبوله کړي. اکثر زمونږ دا زنانه خو چې بیا ورته پته ولګي چې مخ پم پټوه نو بیا خو اکثر مټې م د دې رانغښتي لکه سړو په شان دی، ته به وایي دا سړي دي. دا نه پکار ممکنه دا ده دن د فساد دور دی، د فتنې دور دی، نو هلته هم پکار ده چې زنانو مخ پټي. که مشرانې بوډېګانې زنانې که دغسې ښکاري صرف مخ نو خیر دی، خو بیخي بوډېګانې دا ځوانانې جینکې نه چې هلته لاړې شي او ښکاره مخ بیا داسې ګرځي دوی ګینې ایله پرې هېټ مونږ ته میلاو شو ښکاره مخ ګرځئ، د هغې سره ډېره بېحیایي کېږي، دې نه ځان ساتل پکاري. نو دې وجې نه زنانه یو عمل ته احرام وي، یو لوپټه راوالي او سر پې وتړي وي دا احرام دی. زنانو دپاره احرام نشته، څه خاص احرام نشته، خو سر به پټي، یخته نه ښکاري، بدن نه ښکاري او ګیټې پټي لاندې، لاسونه د دې مړوند نه کا خوا ښکاري خیر دی، نورو باقي پټي. البته که زنانه داسې عمل کوي چې یخته پټوي په یو لوپټه باندې په یو سرپیچک باندې تړي یې، موږ ته اکثر زنانه سرپیچک وایي، که تړي یې نو دا ډېره خبره ده، خو د مسې دپاره به یخته ښکاره کوي، مسه به پرې کوي، ځکه دا مسه فرض ده، مسه فرض ده. څلور فرایض دي په اودس کې، لاس د خپلو حدودو پورې یعنې د سره د سنګلو، او مخ د خپلو حدودو پورې، د بره د یختو نه واله د دې مرۍ د هډوکې پورې، د دې غوږ د دې ځای نه واله یو سوري سره د دې بل غوږه پورې، دا غونډ ځای دا د مخ حدود دي، دا انزل دا فرض دي، د سر مسه کول دا فرض دي. علماء کرام فرمایي څلورم حصه مسه کول، که دې نه زیاته وکړو نو ډېره بهتره د مستحباتو کې او سنتو کې راځي د غونډ سر مسه، خو کم سے کم د سر مسه څلورمه دا فرض ده، که دا دې ونه کړه نو مونځ ونه شو. اکثر زموږ نارینه او زموږ د خیالي دغلته ناست دي چردام وکړي او سر مسه پاتې شي، دا فرض د مونځ ونه شو اودس ونه شو. نو دا زنانه به دغه سر بیا دغې دپاره راښکاره کوي او په سر باندې به مسه کوي. محترمو دا یو څو خبرې ضروري د هغه د احرام د نارینه او د زنانو دي، بیا به انشاءالله العزیز مخکې څه اعمال دي د کم ځای نه بیا اعمال شروع کیږي، کم اعمال به کوي انشاءالله وقتاً په وقتاً به ضرورت مطابق به انشاءالله بیانو. الله دې موږ ته ټولو ته د حرمینو زیارتونه نصیبه کړي، کم غریبانان دي هغوی ته د الله اسباب مهیا کړي.